په ذات باندې ایمان، په فرشتو باندې ایمان، په رسولانو باندې ایمان او په تقدیر باندې ایمان دی. منګ او تاسو ټول وایو آمنت بالله وملائکته وکتبه. یا الله زما ایمان راوړی دی په الله باندې، وملائکته په فرشتو باندې می ایمان دی، وکتبه او د هغه په کتابونو می ایمان دی، ورسله او د هغه په پیغمبرانو می ایمان دی، والیوم الاخر او پر ورځ د آخرت باندې می ایمان دی، والقدر او په تقدیر باندې می ایمان دی. خدا دغه منګه بیا دو قسمه په دوانو باندې ایمان دی، خیره و شره من الله تعالی. کو دا تقدیر د خیر تقدیر دی او کو د شر دی خو د الله د طرف نه دی. والبعث بعد الموت او پس د مرګ نه پاسېدلو باندې زمونږ ایمان دی. دغه ایمان مفصل کې منګ په تقدیر باندې ایمان دی چې ما ته وی کو خیر دی او کو شر دی، په دغه باندې زمونږ ایمان دی. کو یو انسان په تقدیر باندې ایمان نه وي نو دا مسلمان نشي کېدی. کو یو انسان د خیر تقدیر مني او د شر تقدیر نه مني هم دا مسلمان نشي کېدی. په آسان الفاظو کې درته اوس د تقدیر معنی کوم چې تقدیر وایي څه ته. تقدیر باندې خو زمونږ ایمان دی، خدا تقدیر وایي څه ته. یاد وساتئ کم څیزونه لا په وجود کې نو راغلی او د دې علم الله رب ذوالجلال ته او دی د مخلوق نه د پیدایش نه په اربونو په کروڑونو سال مخکې الله ته د دې هر څه علم و. اوس د الله علم د سیز د وجود نه مخکې دی. د الله علم په موجود باندې دی او په معدوم باندې دی. د الله علم په حسب باندې دی او په نیس باندې دی، په شتو باندې دی او په نش باندې دی. اوس د الله علم خو په هر سیز باندې دی. د سیز د وجود نه مخکې په د الله علم دی او کله سیز چې په وجود کې راغی بیا په د الله علم دی. د انسان علم د سیز په وجود باندې چې کله سیز موجود شو نو د انسان علم پی وی، خو چې کله دا موجود نه دی نو د انسان علم پی نشته دی. پمیان د علم د الله او پمیان د علم د انسان کې دقه فرق دی چې د الله علم قدیم دی او په هر سیز باندې شتا، کو هغه موجود دی او کو معدوم دی. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. او د انسان علم چې کله شی موجود شي نو بیا په علم دی. اوس دغه الله دغه علم چې په هر سیز باندې دی دې ته تقدیر ویلې کیږي. دا تقدیر دی. بیا یو تقدیر دی او بل قضا ده. الله رب ذوالجلال په دغه سیزونو باندې علم دی. په کروڑونو اربونو کاله مخکې د دې مخلوقاتو په وجود باندې د الله علم وو، خو چې کله الله رب ذوالجلال دا پیدا کړل
په وجود کې راغلل موجود شو نو دیتا قضا ویلې کی. نو یو تقدیر دی او بل قضا ده. پسیز باندې د الله علم مخ کې دا تقدیر دی او کله چې دا په وجود کې راغلل دا قضا ده. بیا په دې دنیا کې قسمه قسم مخلوقات وخت تیری. هغه کې حیوانات هم دي، نباتات هم دي، جمادات هم دي. بیا د حیوانات اقسام جدا دي، د نباتات اقسام جدا دي، د معدنیات اقسام جدا دي. دغه تمام مخلوقات دي. اوس دا تمام مخلوقات چې په دنیا کې وخت تیری نو په تقدیر جبری سره وخت تیری. تقدیر جبری مطلب دا چې مجبوری محض دی، د هغې هیڅ اختیار نشته. دا اونه د دا غټیږي نو د دې په دې غټېدو کې هیڅ اختیار نشته دی، دا په خپله غټیږي روانه ده. خو کچھ دا اونه دا نشي غوښتې چې زه دې وړه پاتې شم. دا ورځ د دا یو ځای نه بل ځای ته ځي نو دا جبري تقدیر دی. ځناور دی هغه غټېږي نو د ده په دې غټېدو کې او په خپل مقدار باندې پاتې کېدو کې د ده هیڅ اختیار نشته دی. دا جبري تقدیر دی. نو نور تمام مخلوقات چې دي دا په جبري تقدیر باندې لګیا دي. صرف او صرف انسان او جن چې ما ورته ورته پیرې وایو نو دی په دو تقدیرو باندې لګیا دی. یو ته ویل کېږي تقدیر جبري او بل ته ویل کېږي تقدیر اختیاري. انسان او پیرې چې لګیا دی دغه دو تقدیرو باندې دی وخت تیری. تقدیر جبری خدا دے دے غٹیږي، دے بوډا کیږي، دے پیدا کیږي، دے د تقدیر جبری وي. پدې کې د انسان هیڅ اختیار نشته دی. یو انسان دا وایي چې زه دې همدغه شانتې ځوان پاتې شم او ما باندې د بوډاوالی نه راځي نو د ده دا خیال غلط دی. خامخا به بوډا کیږي، په خپل وخت باندې دی نشي پاتې کېدی نو دی به بوډا کېږي، دی به مړ کېږي. دی ته تقدیر جبري ویلی کېږي. بل دی تقدیر اختیاري. تقدیر اختیاري دی ته ویلی کېږي چې دی راولګېدو، دی مونځ کوي، دی روژه نیسي، دی خوراک کوي، دا تمام دی ته تقدیر اختیاري ویلی کېږي. نو نور تمام مخلوقات هغوی په تقدیر جبري باندې وخت تیری او انسان او پیرې په تقدیر جبري او تقدیر اختیاري دواړو باندې وخت تیری. حضراتو په دغه تقدیر باندې به زمونږه ایمان وي. دې ته ایمان بالقدر وایي. دا د ایمان جز دی. اوس په تاسو م وایئ چې موږ خو په دې باندې نه پوهېږو، دا راته تاسو شروع کړي دي، ما ته هم پته ده تاسو پرې نه پوهېږئ. خو زه د تقدیر اقسام بیانومه، د تقدیر تحقیق کوم، تاسو پرې نه پوهېږئ. خو ایمان به دې پرې وي. ځکه ایمان مفصل چې ته وې نو دغه کې یو لفظ دی قدر. د دې قدر دا معنا تقدیر مې درته وکړله. تقدیر څه ته وایي؟ دا مې درته ووایي چې د الله علم ازلي ثبوتي قدیم دغه ته تقدیر ویلی کېږي. په دې باندې به زمونږ ایمان وي. بیا د تقدیر اقسام دي.
یو تقدیر هغه تقدیرو چې لا هیڅ هم نو په مقدس مکه باندې ځمکه هم نه وه مخلوقات هم نو خو الله ته یې علم دا الله په علم کې موجود دا هر څه دقې تقدیر ته تقدیر علمي ویه بیا الله رب ذوالجلال د دې هر څه د پیدا کولو فیصله وکړله او دی په لوح محفوظ کې ولیکل څومره مخکې لیکلي دي آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی كتب الله مقادیر الخلائق الله رب ذوالجلال لیکلی دي د تمام مخلوقات تقدیرونه څومره مخکې لیکلی دي قبل ان يخلق مخکې له دې نه چې پیدا کړي وو السماوات والارض اسمانونه او ځمکې څومره مخکې د دې ځمکه او د اسمان د پیدایش نه څومره مخکې دا تقدیر لیکلی دی 50,000 سنة 50,000 کاله مخکې انسان وجود نو انسان د سرونه الله رب ذوالجلال فیصله کړې وه چې زه به انسان پیدا کومه دغه شانته به صورت وي دغه شانته به شکل وي دغه شانته به جسامت وي دغه شانته به نوعیت وي دغه شانته به جنسیت وي دا تمام فیصله الله رب ذوالجلال د ځمکې او د اسمان نه 50,000 کاله مخکې کړې ده بیا دغه تقدیر ته تقدیر لوحي ویلې کېږي او دریم نمبر باندې تقدیر چې کله الله رب ذوالجلال حضرت آدم علیه السلام پیدا کو نو د تمام انسانانه د حضرت آدم علیه السلام د ملا مبارک نه را بهر کړل په وادي نعمان کې او د دوی نه یو وعده واغستل شو الستو بربکم آیا زستاسو رب نه یم نو منګه ټول ویلې بلا ولنه یا الله ته زمونږ رب دقه تقدیر ته تقدیر میثاقی ویلې کی او بیا یو بل تقدیر دی په قرآن او په حدیث کې د دې ذکر چې راغلی دی هغه دی تقدیر رحمی پنځم قسم د تقدیر دی هغې ته ویل کېږي تقدیر سنوي دا تقدیر سنوي د کال تقدیر دا په قرآن او په حدیث کې راغلی دی نو زما استاد د کال دا تقدیر چې دی به په کال کې څه کوي په کال کې به دته ژوند میلاویږي په کال کې به دله مرګ راځي په کال کې به دله رزق ورکړی کېږي څومره به وي دې ته تقدیر سنوي ویلې کېږي دا تقدیر سنوي دا کله وي نو تقدیر سنوي چې کوم دی انا انزلناه فی لیلة مبارکه د دې تذکره دقل تراغلی ده تقدیر سنوي هغه دا دی چې کله دا 15 شعبان شي یعنی د شعبان نیمه ته ور ورسیږي نو د 15 شعبان په شپه باندې الله رب ذوالجلال فرشتو ته زما استاد کال تقدیر ورکي چې دې په دې کال کې څومره خوراک کوي څومره به ساګانې اخلي څومره به عمل کوي څومره به نیک عمل کوي څومره به بد عمل کوي دا ټول په دغه شپه باندې حواله کیږي رسول الله مبارک بیان فرمایي وای کله چې دغه د شعبان 15 شي لیلة نصف من شعبان شي نو وای داسې چل به وکړي صوموا قوموا لیلها وصوموا یومها د شپې به عبادت وکړي او د ورځې به روژه ونیسي وای ځکه کله چې
دا 15 شعبان شي نو الله رب ذوالجلال ينزل لغروب الشمس الى سماء الدنيا کله چې د انور پریوزي نو الله رب ذوالجلال دنیاوی اسمان ته نزول وکي. اوس د نزول نه څه مراد دی؟ هغه ځان له ډېر وخت غواړي چې تجلی ده، تجلی خاصات مراده ده. نو الله رب ذوالجلال دنیاوی اسمان ته نزول وکي او دغه دنیاوی اسمان الله رب ذوالجلال د انور پریوتو سره فیقول الله رب ذوالجلال دا اعلانات کی بیان فرمائی. سب بیان فرمائی الله رب ذوالجلال تمام مسلمانانو ته دا اعلان کی، څه خاص کسانو ته نه کوي، تمامو ته دا اعلان کوي. الا من مستغفر فاغفر له، آیا شته څوک بخنه غوښتون کی چې زه ورته بخنه وکم؟ الا من مسترزق، آیا شتا څوک رزق غوښتون کی فارزقه چې زه رزق ورکم؟ الا مبتلا، آیا شته څوک په مصیبت کې راګیر، په مصیبت کې مبتلا څوک شته، په تکلیفونو کې څوک مبتلا شته؟ فاعافیه، چې زه د دې مصیبت او د دې تکلیف نه خلاص کم. الا کذا الا کذا، رسول الله مبارک بیان فرمایي چې آیا داشته، آیا دا ټول الله رب ذوالجلال بیان فرمایي حتی یطلع الفجر، تر دې چې سبا راوخیږي. نو الله رب ذوالجلال په دغه شپه باندې نزول کوي اسماني دنیا ته او سوي چې دا نو وی رسول الله مبارک بیان فرمایي قوموا لیلها وصوموا یومها، په دغه ورځ باندې تاسو روزه ونیسئ او د شپې عبادت وکړئ. حضراتو دغه تقدیر ته تقدیر سنوي ویل کېږي او یو شپږم قسم د تقدیر دی چې هغې ته تقدیر یومي ویل کېږي. هر ورځ زما او ستا فیصله کوي الله رب ذوالجلال، دا هم په قرآن کې شته کل یوم هو فی شان. هر ورځ الله رب ذوالجلال زما او ستا د تقدیر فیصله کوي. دغه شپږ تقدیر دي، خو دغه پنځم تقدیر تقدیر سنوي دغه د میاشت شعبان چې ورته ویل کېږي هغه شروع ده او نن 10 شعبان دی. نو تقریبا زمونږه 15 شعبان چې کوم دی دا د چهارشنبې په ورځ باندې راځي. نو په دغه ورځ باندې رسول الله مبارک بیان فرمایي روزه ونیسئ او د شپې عبادت وکړئ. ځکه چې زمونږ کم تقدیر حواله کېږي چې دا په داسې حال کې فرشتو ته حواله شي چې منګه په عبادت کې د شپې مشغوله یو او د ورځې په روزه باندې. نو رسول الله مبارک بیان فرمایي په دغه شپه باندې عبادت او د ورځې روزه ونیسئ، قیام وکړئ. تمام شپه عبادت کول د جمعې شپه هم ده، ماسخوتن لمونځ څوک نه کوي، نو تمام شپه به د عبادت څوک وکړي. اکثر منګه دلته دا ترجمه کوو د شپې، نو یو سلام ما سره اړی او بل پکور کې اړی، دومره په تیښته باندې چې هسې نه چرتم په قرآن باندې د قرآن دا الفاظ هم لږ په دې غوږونو باندې ولګي، دومره په منډه باندې اکثر پکې په منډه باندې پردیس چپلې یوسي، بیا وایي خدای دوی غر کې وي زما نه چا چپلې وړلي وي، خپلې پرېښودې وي تښتېدلې وي. نو د ماسخوتن مونځ څوک نه کوي او بیا تهجد به څوکي او بیا به ټوله شپه د لمونځ څوکي. اسانه طریقه وایي دا ده چې راشه د ماسخوتن مونځ وکړه، ځان باندې لږه سخته تېره کړه او د ماسخوتن مونځ نه بعد یو څو رکعته نفل وکړه، تلاوت وکړه، خیر دی بیا ودشه، تهجد له راپاسه، تهجد له هم نشه راپاسېدې، خیر دی د سار مونځ وکړه. نو چې د سار او د ماسخوتن مونځ دې وکړو دا تمامه شپه به دې په عبادت کې راشي. خو تهجد له خو به خامخا راپاسې چې سار به روژه نیسې، نو چې سار روژه نیسې نو دا به د اذان نه مخکې نیسې، نو چې د اذان نه مخکې راپاسېدې خو یو 2 رکعاته نفل وکړه، کو زیات نشي کولی.
پکار خدا دې چې اته رکعاته وکړي کو نشي کولی نو 2 رکعاته وکړه او بیا پېشمنۍ وکړه او روژه ونیسه نو تمام شپه به په عبادت کې راشي او تمام ورځ به په روژه کې راشي. رسول الله مبارک بیان فرمایي په دقه شپه او په دقه ورځ باندې تاسو عبادت وکړئ روژه پکې ونیسئ. اوس دا کله ده د چهارشنبې په ورځ باندې زمونږ 15 شعبان جوړیږي نو د چهارشنبې په شپه باندې عبادت او د چهارشنبې په ورځ باندې الله رب ذوالجلال دې مونږ ټولو له توفیق راکړي چې دقه روژه ونیسو ځکه چې الله رب ذوالجلال په دقه شپه باندې ماته ته د دنیاوي اسمان ته نزول کړی وي نو څوک به داسې وي چې هغه به اډو غم بې نه وي څوک به داسې وي چې اډو رزق ته ضرورت نشته څوک به داسې وي چې اډو مصیبت پې نشته خامخا نور هیڅ نه وي نو نور هیڅ نه غواړو نو د الله نه جنت غوښتلی شو په دغه شپه باندې که نو الله رب ذوالجلال اعلانات کوي په دغه شپه باندې چې زما بنده څوک داسې شته چې دې په مصیبت کې مبتلا دی ماته دی اوی زه به وله دا مصیبت ختم کما رزق غواړي رزق به وله ورکما ګناهونه بخشش غواړي هغه به ورته وبخم څه تکلیف چې درته دی ما نه په دقه شپه باندې وغواړه.